اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. زنن تاسو مؤمنینو په خدمت کې د یو موضوع حواله سره حاضر شوم چې هغه عید نوروز دی. کسا نوروز د فارسی ټکی دی، نیروز عربی کې روایاتو کې استعمال شوی دی. فارسی کې نوروز نو یعنی جدید، نیو ډے ته ویل شي نوروز یعنی یوه نوی وریجه. دغه حواله سره مو بحث کوونه دی چې آیا د نوروز څه کوم منو کیږي، شغل سره منو کیږي، جذبه سره ولوالي سره منو کیږي، اسلامي نقطه نظر سره د څه اهمیت لري، آیا اسلام دی شی باندې څه شته که نشته دی. نو دی حواله سره کسه نوروز اول نوروز هغه وریجې ته ویل شي د ارت چې کوم دی ایمو کومه دنیا د ګلوب دی دوه رقم چکر دی. یو چکر د خپل هغه کې احاطې کې کوي چې هغه سره وریجه او ماښام بدلیږي، او یو چکر د میرسترګینه کوي چې هغه سره کال بدلیږي. کله دغه دنیا چې میرسترګینه چکر تو کی و بهار اول بهار چې کله راشي دی ته نوروز نه ویلی شي. او دا صرف د ایرانیانو عید نه دی، صرف مودا وایي چې دا چونکې ایران سره تعلق لري ایرانیانو نه، بلکې هر یو هغه ملک چې هغه کې فارسی اثرات ظاهر دي، فارسی ورکې شته، لکه آذربایجان شولو، مثلا افغانستان شولو، دین علاوه پاکستان شولو، هندوستان شولو، دغه ټولو ممالکو کې بطور یو ایونټ دا منو کیږي. اسلامی نقطه نظر سره آیا اسلام عید لري که نه لري؟ یقینا اسلام کې عید شته دی، عید الفطر ده، عید الاضحی ده، حتی عید غدیر ده، عید بعثت ده. روایات موجودی که افضل الاعیاد امتی 18 من شهر ذی الحجه. امام صادق علیه السلام نه هم روایت ده، امام چوتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه هم دا روایت ده چې بهترین عید هغه د ایمو امت هغه اتلسم هغه د چوتی ذی الحجه ده. هغه د غدیر جده چې هغه وریجې امام علی علیه السلام لاسې اوچات کړی او نصب کړی او بطور امامات. نو دغه عید شته، اسلام کې د عید کنسپټ شته، تصور شته. آیا دا اسلام عید دی، اسلام سره تعلق لري که اسلام سره تعلق نه لري؟ دی کې چې موږ سره کوم یو روایت موجود دی، مثلا امام صادق علیه السلام نه معلا بن خنیس روایت کوي. کسه معلا بن خنیس خپله یو متنازع کاز دی. ابن غزائری او اندیشان سره نجاشی ضعیف قرار کړی دی چې معلا بن خنیس ضعیف کاز دی، اما د بل طرف ته بیا کسو شیخ توسی بزرګوار کسو، علامه هلی بزرګوار کسو او نور اندسی کسان هغوی دغه یو مستند و مؤثق قرار کړی دی چې ویلي چې نه معلا بن خنیس یو مؤثق کاز دی. خو برحال هغوی خویی بیا اخیری کې تعلیقه لیکلې، معجم الرجال کې کوم دی هغه دا تعلیقه لیکلې چې چونکې امام صادق علیه السلام دی باندې ډېر باور و او ډېر روایات بلا واسطه امام صادق علیه السلام ناقل کړي دي، دی وجې نه دې روایاتو باندې عمل کوای شو. روایت معلا بن خنیس روایت اعمال حوالی سره یاده، نوروز کوم اعمال دی غسل حوالی سره ده، یا مثلا روژه حوالی سره ده، یا دا د چته عطر ولګا خولي جامې واچو دغه وریجې باندې دا روایت هم سره موجود ده. د بل سر ته منصور دوانیقی والا قضیه هم سره شته ده چې امام کاظم علیه الصلاة والسلام ته ویل چې تکینا دربار کې چې خلک ته ترجی تهنیت عید مبارکه ته در کوي، عید مبارک ته کوي او هغوی به خپل هدایات راوړي. امام کاظم علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې فقال انی قد فتشت الاخبار عن جد رسول الله. امام کاظم علیه السلام دیدی چې ما ایمان نیکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چوره روایات دی هغه ما ټوله چنبین کړل، ریسرچ مور کې وکړو، فلم اجد لهذا العید خبرا. ما دغه عید لپاره عید نوروز لپاره هیڅ روایت نه دی لیدلی، یعنی روایت کې هیڅ عیدي اهمیت نشته، روایت ذکر نه دی کړی. دا منتهى الاعمال کې عباسی قومی هم ذکر کړی، بهانور کې علامه مجلسی هم ذکر کړی دی، ابن شهر اشوب هم دغه مناقب کې خپل ذکر کړی دی. دا روایت صحیح شو چې امام کاظم علیه السلام حتی پناه غوښتي دی چې موږ داسې یو کار وکړو چې هغه اسلام سره تعلق نه لري. نو عید نوروز که دوې خبرې دي. یوه خبره دغه حوالې سره چې موږ دا وایو چې عید نوروز یو مذهبي عید دی، لکه څنګه عید غدیر دی، بعثت دی، فطر دی یا عید الاضحی دی، نه دغه شی نه دی، مذهب سره هیڅ تعلق نشته. دا یو فارس والا د ایران و قدیم فارس والا یو عید و چې ما درته ویله دنیا د میرسترګینه چکر باندې بهار اول باندې دا عید منو کوي
هغه لکه څنګه هر یوه وریځه کسه سوچ وکړه هر یو قوم و ملت کې چې یوه وریځه چې هغوی ته اهمیت لري یو خاص ایونټ وي خاص واقعه رونما شوي هغه وریځه دوی ځان ته عید ګرځوي لکه کریسچین کې دی عیسایات کې دی هغوی د مولد عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام پیدایش هغوی ځان ته عید وګرځولو مسلمانانو څه وکړه هجرات وریځه چونکې اهمیت یې لرلو هجرات وریځه یې ځان ته عید وریځه ابتدایي سال یې وګرځوله هغوی ځان ته هغه ابتدایي سال وګرځوله ایران ځان ته دغه شمسي نظام کال وګرځولو ابتدایي کال یې وګرځولو صحیح شو دغه حوالې سره اسلام سره هیڅ تعلق نشته مذهب سره هیڅ تعلق نشته اما جن شدت پسندی چې بالکل دا بدعت دی دا کفر دی دا غلطه خبره دی عید نوروز مثلا ته څه کوي یو ماړی پخوي خیلخاني باندې ماړی خوري مؤمنین راغواړي ماړی ور باندې خوري لکه څنګه دینه مخکې 22 رجب باندې کونډې څه ته ویلی شي چې هغه مو منو کوو مذهب رنګیر کوله که صداغه غلطه دی چې وایي مذهب کې دا وارده دی مذهب کې دا استحباب لري نه دغه غلطه دی اما که چیرې یو مؤمن ته خونې ته راوغواړي ته څلور پنځه قسم ته ډش پوخ کړي مړۍ ورباندې وخوري هیڅ فرق نه کوي هیڅ عیب نه لري هیڅ شریعت سره ټکراو نشته چونکې احکام مو سره شریعت کې کسه دوه قسم ته دي یو احکام تأسیسي دي یو احکام امضاعي دي تأسیسي کله اسلام چې راغله تأسیسي احکام داري چې اسلام نوي جدید کړله مثلا ډېر فقهي احکام دي چې هغه اسلام نه مخکې نه وه اما اسلام هغه ایجاد کړله و حکم یې ولګولو چې دا حکم بدن نه بعد دا شي دي ته ویلی شي احکام تأسیسي ځنه حکم احکام امضاعي دي چونکې اسلام نه مخکې ادوارو کې زمانو کې دور جاهلیات کې یا نورو مذاهبو کې ځنه داسې ایونټس وه ځنه داسې پروګرامات و ځنه داسې ایام وه چې هغوی به دا منو کول اسلام چې کله راغو اوس اسلام ولیدل ځنه عیدونه اسلام قوانینو و ضوابطو سره رولز اینډ ریګولیشن سره یې ټکراو خوړلو اسلام هغه ماني کړل حرام یې وګرځول اما ځنه داسې مثلا ایونټس و چې هغه اسلام سره یې ټکراو نه خوړلو اسلام کې ممانعت نه و اسلام هغه نه خاموش دی یا مثلا منع کړی دی یا خاموش دی هغوی من جمله یو دغه نوروز هم دی فقهاو ځکه استحباب ډېر فقهاو مشهور فقهاو استحباب غسل دي کې نه دی ګرځولی استحباب نور اعمال نه ګرځي بطور رجا سیستاني هغه لیکلی دی رهبر یې لیکلی دی هغه اسحاق فیاض یې لیکلی دی سعید الحکیم بزرګوار مرحوم یې لیکلی دی شیخ بشیر هم لیکلی دی وحید خراسانی هته صدق کې ته بطور رجا یعنی بطور چې ما ته خدای ثواب راکړي چې زه دا غسل وکړم ما ته خدای ثواب راکړي چې زه عیدي دا څو رکعته لمونځ وکړم ما ته خدای ثواب راکړي چې د نوروز ورځې باندې کوم اعمال راغلي دي دا په ځای راوړم چونکې د اخري پوینټ ته سوچ وکړئ چونکې داسې روایات اگر چې هغه ضعیف ویلي نه دي هغه نه ته استحباب ثبتوای شي دي ته فقه کې التسامح فی ادله السنن یعنی که چیرې یو مثلا مستحب شی ته ثبتوي یو عمل ولا یو ښکلی فعل کار که ته ثبتوي هغه دپاره یو مضبوط صحیح سند معتبر روایت ضرورت نشته بلکې که چیرې یو ضعیف سند ویلي نه وي سند ضعیفي ته هغه نه یو مستحب شی اخیستی شي صحیح شو اندیشون سره مو سره روایات من بلغ دي ایدی معنی دا دی چې هر یو روایت هغه رسول الله هم ته راغلی دی امام کاظم نه راغلی امام صادق علیه السلام نه راغلی دی هغه په مطابق مو عمل وکړو اگر چې هغه روایت ضعیف دی حقیقت کې خو ما چونکې عمل وکړم هغه په مطابق ما ته الله رب العزت اجر لیکي اندیشون سره دا روایت اگر چې معل بن خنیس ولا مضعیف وګرځو هم چونکې دې کې شته دی لیغتسل ویطیب طیب الرایحه دغه شی الفاظ شته دي چې هغه ښه خوشبوي ولګوي لباس واچوي ښه غسل ورکړي وکړي نو لحاظه دا شیونه ته بطور رجا بطور ثواب ته دا انجام کوای شي نور اندیشون سره که کور کې نه مړۍ پخه کړله هیڅ فرق نه کوي مؤمنینو باندې خوړای شي خو اسراف نه شي لکه مثلا اوه اته قسم ته ډش ته پخایي او څنګ ته کور والا هغه وږي وي دا صرف دغه ورځې نه دا هر ورځې بیا حرام دی جایز نه د اسراف کوله لحاظه دغه شیو باندې انسان کنټرول ولګوي مذهبي رنګ ویر نه کړي دغه څه مذهب کې واري دی نور هیڅ فرق نه کوي انسان خوشحالۍ منا کولی شي کور والا باندې مړۍ خوړی شي او دا ایونټ په ځای راوړی شي څه مسله نشته والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته